دا ظالمون دي، دا جابرون دي، دا بے غیرت دي، دا د عوام دشمنان، دا د اسلام دشمنان، دا د غریب دشمنان دي. دمره بے غیرت حکمران په من مسلط دي چې دا نه شرمېږي نه حیا شته بشه. دا د آټا مافیا دي، چینی مافیا دي، گی مافیا دي، دا کرپټ نه ډک خلک دي. دا نه شرمېږي، دا لوندې خواشي بوندې خواشي. دا هغه حکمران دي دغه ته نوم ورکول نو بې غیرتیب نه خفه کې. دا غرینه دي، دا سپي دي، دا د میج حکمرانون دي، دا د عوام دشمن حکومت ته چې هغه غلینه دي، هغه ډکو ګوندي کله په یوه ذریعې سره کله په بلې ذریعې سره په میشتو سمون مسلط دغه د خاطر وروتلای سبو دغه بچنه او د تیر سری د خاطر ان شاء الله سبو هغه احتجاج کوم چې دنیا په ژغاو. څنګه پروګرام دی رؤف بھائی موجود था جماعت اسلامي صوبای نائب صدر د سره خبرې کوي. رؤف بھائی د خبرو کوي چې ډیر نه ختمېږي اخلاق ډیر نه مینځي تقریبا 1300 3000 سو اجادو سکول پچار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ار زون ته بچا د چارودي سبو ان شاء الله په 10 بجې پریس کلب مخه ته الله په فضل سره موجوده صوبایي ګورنمنت، موجوده د مرکزی حکومت، پنجاب حکومت، پی ڈی ایم حکومت، پی ٹی آئی حکومت دا ان شاء الله ز دنیا ته شاو دا نن کوم دا سه انوکه احتجاج کوم چې ان شاء الله تعالی د زړه د خلک د زړه بڑا سو وبو الله په فضل د غریب د بڑا سه په وبو الله په فضل سره زه د نوجوان نه تو سه په وسره سره اپیل کوم چې روزي سبو پریس کلب مخه ته ان شاء الله تعالی دا سه تحریک دا سه د یو احتجاج کوم چې ان شاء الله د دنیا چینل په ځای په دغه باندې دا ظالمون دي، دا جابرون دي، دا بے غیرت دي، دا د عوام دشمنان، دا د اسلام دشمنان، دا د غریب دشمنان دي. دغه ته نوم ورکول زنه په دغه ته سنوم ورکې دا دمره بې غیرت حکمران په من مسلط دي چې دا نه شرمېږي نه حیا شته بشه. دغه ان شاء الله سبو ته پریس کلب مخه ته په 10 بجې باندې ان شاء الله اذا داسې انوکه احتجاج وي چې دنیا ان شاء الله بدا سکے. مخه خو دی وی چې دا کمرتوړ مهنګای دوکنه تقریبا 3 مهینه مخشه اس خو په انه اډر شو. زه جی خبره ته وکم وافر مقدار سره غنم پروت دي، ټول ګودامینه ډک دي، هر څه ډیر دي. دا غدارون دي، دا د آټا مافیا دي، دا د آټا مافیا دي، چینی مافیا دي، گی مافیا دي، دا کرپټ نه ډک خلک دي. دا نه شرمېږي، دا لوندې خواشي بوندې خواشي. دا هغه حکمران دي دغه ته نوم ورکول نو بې غیرتیب نه خفه کې. دا غرینه دي، دا سپي دي، دا د میج حکمرانون دي، دا بې غیرته خلک دي. دا په نن ته په هغه شی شریږي دې ته خبيله سرنګ ورسي نو دا بې غیرته دي، دا د عوام دشمن حکومت ته که صوبایي دا او که ګورنمنت او که کیم دا که مقصد او که نن ته دا د عوام دشمن هغه غلینه دي، هغه ډکو ګوندي کله په یوه ذریعې سره کله په بلې ذریعې سره په میشتو سمون مسلط. قدرمن کتن کې ته د رؤف بھائی خبرو ورلو واقعي دوه دا شای چې دمره منګي اخلاق نه چې نو سیک ډیره پیرا کوي شي کوم درکا سایت ته سوچو کې 15 پیسې مطلب د مزدوراوي او تقریبا په 3000 باندې د ډیره بوري نو دا غره یې کوټ کوي شي. میشه خبره جی کوم سهیل بھائی زه د ټولو نوجوانانو چا سره د ټچ موبایل لاس او فیسبوک استعمالای سبو ټول ضرورت دی او دا شای دمره پیلاو کې چې دغه صوبایي ګورنمنت او پنجاب حکومت نه و د مرکزی ګورنمنت نه خط پردی مشته سو وبسي. قدرمن کتن کې سبو 50 بجې باندې 8 ساعت پچارو دی روشي پریس کلب تانګه او دغه احتجاج بھرپور حصہ اخلي کچرم بھی دا حصہ خپل چیک نسلی نو همیشه امید دغه سلون دغه بچونه د خاطر دلشه دغه بچونه د خاطر دغه د خاطر وروتلای سبو دغه بچنه او د تیر سری د خاطر ان شاء الله سبو هغه احتجاج کوم چې دنیا په ژغاو ان شاء الله تعالی. شبا شریف او نواز شریف او عمران خان دا به ټول ان شاء الله په دمن دغه نه خط پر دیګ زوبو سبو او ټول نه عوام نه نوجوان نه مودا اپیل چې سبو ډیر په ګانته سره پریس کلب مخه تاسو نه ورته یې کچې ته رښتیا مهنګای وي او ډیره ګورنای دغه څه غوړي اجازه د الله پامل.